أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. سورة الحجر 13 نمبر آیت. 13 نمبر آیات کی هم زجر دے دا هغه خلکو د پاره چې د صد د وجنه د الله تعالی د دین نه منکر شوی دي، او هم تسری د نبی علیہ السلام د پاره چې دا عمل د مخکینه د غزت د مخکینه د سره چلیدل دي. مخکینی امتونو کې هم دغه صورتحال او هغه پیغمبرانو برداشت کړي دي، ته هم برداشت او بده معنی به حوصله کېږه ما تسری ده. نو په حق د کافرانو کې زجر شو او په حق د نبی علیہ السلام کې تسلی شو. الله تعالی وی لا یؤمنون به، دوی ایمان نه راوړي په قرآن باندې، وقد خلت او یقینا تیر شوی د سنت الاولین طریقه د مخکینو خلکو. مخکینو ته خلکو طریقه دا وجه بس کم چې مجرمانو دغه بزرونه کې الله تعالی د اسلام سپکاوی ګستاخی واچول، د پیغمبرانو ګستاخی په باغ بړنو کې واچول، او دغه شان دغه طریقه د مخکینه را چریدل روانه. خلت دا تیرېدل د هم ویل کې چې طریقه تیر شوی ده، او د تفسیر مال قرآن درای دا چې خلت په معنا دراتلو سره هم دی. نو بیا به رسې شي چې لا یؤمنون به، د خلک ایمان نه راوړي په قرآن باندې، وقد خلت او یقینا روانه ده سنت الاولین طریقه د مخکینو خلکو یا رسم د مخکینو خلکو. ترجمه کې مال قرآن رسم دی کړی چې یقینا روان دي رسم د مخکینو خلکو چې کوم لوی مجرمان دي نو هغه د دین سپکاوي. لا یؤمنون در مستقبل سره تعلق لري، نو دې تعلق د نبی علیہ السلام زمانه نه راغونې سره د قیامت پورې چې څومره خلک دي هغه به شامل شي. چې قیامت پورې چې څومره مجرمان دي ګناهګار خلک دي نو هغه بزرونو کې د اسلام سپکاوي به الله تعالی اچي. نسلکوه په قول المجرمین کې دغه وجه ذکر شوی ده، وجه مخکره سبب وړاندې ذکر شوی دی او مسبب ورسره ذکر شوی دی. نو اولانې آیات چې کوم دی بار د سبب شو، الله یؤمنون دای مسبب شو، یعنی دا خلک ایمان نه راوړي د قرآن مخالفت کوي، د پیغمبرانو نیکانو خلکو سپکاوي کوي، دا ولي نو وجه به کذالک نسلکوه په قول المجرمین کې ذکر شو. او دغه عمل به د قیامت پورې جاری. لا یؤمنون د مستقبل سره تعلق لري. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، دا هم تسری د نبی علیہ السلام او زجر د هغه خلکو د جزت د وجنه د دین مخالف شو او د اسلام او د مسلمانانو سره بغض وکینه لرله، دغه د وجنه د حق دین نه دی منکر شو او داسې نه وجه غني خبر غوزه دی کا. دغه منکرین چې کوم دي زدي خلک د نبی علیہ السلام نه مطالبه کړي و چې فرشتي راشي او ستا تایید وکړي، ستا لپاره گواهان شي چې دا د الله پیغمبر دی. نو به یو د نبی علیہ السلام بڑا کې یو ارمان او یو تسل دغه تیرېده د تمنا تیرېدله چې دا فرشتي رښتیا راشي او دا خلک سره ملګری شي مسلمانان چې څومره آسان خکار به وشي. لیکن الله تعالی دا خلک معلوم چې په دومره زیاتو معجزو ایمان نه راوړي، په فرشتو باندې هم ایمان نه راوړي، دا صرف خوی خراب دی نو باندې نه ورید. او بیا دغه باندې مبارک الله تعالی وایي چې دغه د فرشتي راتګ خلا پرې ده که اسمان دروازې او د کلاب ګبر اسمان ته وخیږي او دا هر څه خپل سترګ باندې ویني. نو بیا او دا رڼا ورځ پرنا ورځ باندې وخیږي د خوب او د پرکارې په کوم څه اندازه نه. نو بیا به هم دی دا وکی چې زموږ نظر بندي شو او د اسمان نه د موږ بزمکه باندې یو خاص نظر بندي د موږ اسمان ښکاري او بیا به خبر تیر شي نه کوم معنی جادو شوی. نو کله په اسمان کې کله بل ذکر کې خدای ټول به اصلي خبري حقیقت کې دا جادو دی، د حقیقت نه دی. د دې حاصل دا چې د زدي خلک د حس یو قول حس یو معجزي اخلاق په هیڅ خبره باندې مطمئن کیږي نه. د الله تعالی ازلی بدبخت مخلوق او چې بدبخت لري په خبرو باندې زړه ما تنګوا د جهنميان دي. الله تعالی به جهنم ته بوزي په شان د مخکینو خلکو باندې. نو الله تعالی ولو فتحنا عليهم کمن کولاو کو بدیمانه بابا من السماء دروازه د اسمانونو چې اسمان ته کې وخیږي فظلوا فيه يعرجون، نو دورازي پدې کې وخیږي اسمان فظلوا نو په دورازي دا تاکید د شي د خوب او د پرکاله به کې شبهه هم موجود نه چې غني خوب یې وریدو او یا پرکاله شوی او داسې مخصوص د اسمان کې هم داسې هم نه پرانا او راز باندې دا خبر امکان به کېم نه. فظلوا نو پرانا کې دورازي وخیږي دورازي فيه يعرجون خيجي باسمان
لقالوا نبيا بمواي انما سكرت ابصارنا يقينا بنشوي ونظرنا زمان نظر بنشوي نظر بندي و نو موږ د اسمان ښکاری خدا اسمان نه دی بیا هم دا وایي الزام بیا ورګي بل نحن قوم مسحورون برکه موږ د سي قوم چې جادو را مانی شوی دی نو اسمان تر خطر خو پرې دا و خو د سم معجزه پیش کوله موږ به نه منو ځکه چې دا موږ باندې جادو شوی دا غړي وړي به موږ تخکاری دا څه دا په اخر کې وکی دا ولی د زده وجنه چې دومره زدي خلک د پرشتو راتګ دوی باندې ستې څه پیدا نه کوي البته نقصان شته او نقصان دار د فرمایشي معجزه د فرمایشي معجزه چې کله بیا عملی نشي نو بیا عمومي عذاب راځي نو نقصان یې دغه شو ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين د دې 16 نمبر نواخله د 20 نمبر آیت پورې پدې کې دلایل عقلیه ذکر کیږي په توحید الله تعالی باندې دغه دلایل عقلیه د 20 نمبر پورې تقریبا لس دلایل عقلی دلایل او په دغه لس دلایلو کې پورا د الله تعالی شل صفاتونه مونږ ذکر شوي دي چې دغه صفاتونه مونږ دغه صفاتونه د الله تعالی متعلق دي د قدرت او د علم د الله تعالی سره نو دا سی وایي چې د دې ځکه نوار د 20 پورې د دې خلاصه عقلی دلایل پیش کول په توحید د الله تعالی باندې او دغه سره سم د الله تعالی صفاتونه هم ذکر شي چې دغه تعلق د قدرت او د علم سره دی الله تعالی ولقد جعلنا یقینا من ګرځولې دي په سماي پاسمان کې بروجن ستوري بروج دا جمع د برجون او بروج جمع رز بروج کم دی برج دا قلعه ته ویل کېږي غټي قلعه ته ویل کېږي چې محفوظه قلعه لیکن دې ځکه کې د بروج معنا چې کوم دا مفسرین او امام مجاهد امام قتاده رحمه الله دا نور مفسرین په غټ ستورو سره کړ چې دلته بروج په معنا د ستورو سره په معنا د قلاګانو سره نه دی نو الله یې موږ ګرځولې د اسمان کې غټ ستوري او د څنګه دې ترازو چې سما اسمان ستوي یو خو هغه اسمانونه چې هغه و اسمانونه د قران کې ذکر دي یو دغه د قوم اسمانونه دي کوم شک نشته دي په دې کې خو باقاعده دروازې مشته تام خبرم ټیک ده لیکن دویمه خبر دا ده د اسمان لاندې چې کوم پیزا ده د اسمان نه راواله د زمکه پورې مزه کوم خلا یا پیزا ده د هم سما ویل کېږي اسمان اطلاق پکې او د قران د مختلفو زګینو د مختلفو آیاتونو نه ثابت دي چې دغه پیزا او خلا ته سما یعنی اسمان ویلې دي لکه مثال په تور باندې ورېز تراشه چې الله تعالی په اسمان کې ورېز پیدا کړل یا اسمان نه باران راوړل نو کې خیال کې دا ورېز هم او دا باران ډېر کوز نه راوړي کله چې جاز بارا وخت د ورېز د پاسه او لاندې د ورېزي او بیا د ورېز نه کده باران ورېږي په جاز باندې نه ورېږي نو معلومه کې دا چې دغه خلا او پیزا ته هم سما ویل کېږي اسمان اطلاق پکې او په عام ټول جبو کې هم بر خلا ده خراب اطلاق د اسمان کې د اسمان نه رامن شد را وګرځي د اسمان نه داسې وشوله نو دې څنګه کې د سمان مراد پیزا او خلا اسمان از مګ چې کوم کولا او پیزا ده دغه مراد او بلې معنی بیا بستور د جن 61 نمبر آیت کې به ان شاء الله تفصیل راشي چې ستوري چې دین او د قران د مختلفو نصوصونو معلوم نهږي او دا شان د فلسفه او د حکما او د ساينسدانانو تجربو معلومیږي چې ستوري د اسمان نه ډیر زیات کوز دي نو چې کله کوز دي نو سمانه مراد پیزا واخله معنی به واضح ده خبره پکې نه پاتې کیږي نو بیا به حاصل ده چې موږ پیدا کړل په اسمان کې یعنی په پیزا او په خلا کې بروج غټ ستوري وزيناها للناظرين من خسته کړي د اسمان د پاره د کتونکو پر ستوري باندې اسمان ډېر خسته ښکاري اگر د ستوري لاندې کوز دي لیکن رڼا چې کله کوي د شپې هم د ښکاري لیکن پر اسمان کې چې اسمان به خسته ښکاري وحفظناها من كل شیطان رجیم او من حفاظت کړي لري د دې اسمان د هر شیطان رټلې شوی اسمان د شیطانانو خطلې نشي د بند شیطانان به کوم وخت د اسمان ته خطرونه بن شوی دي نو کوم وخت چې آدم علی السلام په جنت کې ابلیس د عین د فرشتو سره یو ځای وسره په هغه زمانہ کې پیریان او شیطانان اسمانونو ته خطر همدغه وجه آدم علی السلام یې خطا برا لیکن آدم علی السلام چې کړه د اسمان نه راګو شوی دی هغه ورځ نه شیطانانو بس دروازې بند شوی دي اسمان ته خطې نشي لیکن اسمان د خطر نورست علاوه د شیطانانو براتل اسمان ته بنځدې کېدل او بار د کمزې کې اوریز موجود ده مسلم شریف د روایت نه معلومیږي چې کمزې کې اوریز ده په دغه ځګونو کې مودي پټ ناس نو کله بچی دا الله تعالی را عرش نه فیصله را لې پرشتو په دغه فیصله دغه مشورې خپل منځونو کې شریک کړلې
بیا به د اسمان نه کته راکوز شي هغه فرشتو ته اطلاع ورکول چې کومه ته اطلاع نو ملو شي شیطانانو به د غوږ کې خو چې ویل هغه خبرې به معلومه چې خبرې به معلومه کړي دغه نه بعد بزمه کې ترال او زبردست د فساد بزا به جوړ کړل فساد په بری طریقه باندې جوړاو چې د چا سره په برابر ته کې شیطانان یو کاهن سره برابر ته کې یا په خپل به رضا نه یو بزر جوړ او دی به یو خبره مثال په تور باندې اورېدلې و چې را پلان کې سړی او پلان کې ورځ باندې په وفات کی او د پلان کې سړی او پلان کې ورځ باندې مثال په تور باندې زوی کې خبره معلوم کړي ازمکه تبراله ویل چې موږ ته بس د غیب او د علم اطلاع کیږي د غیب خبره موږ ته اطلاع کیږي ګوند داوا به وکړه غټه داوا بیا به سب داوا کې ثبوت د پاره و چې پلان کې څه پلان ورځ باندې مثال په تور باندې د بمري هغه ورځ چې براله ټیک په سړی وفات شو خلق به درامات چې د خو واقع چې د غیب او علم لري دا سړی اطلاع ورکړي و ټیک دی اطلاع خو صحیح وختله بیا به یو خبره رښتیا او سر وسره درو او د خلکو د ګمراه کولو زبردست یو بازار به جوړ داسې بسونو خبرې به چې دی بکله یو خبره معلومه کړه هغه سبا دروغ او خبرې نورې شریک کړلې او د خلکو د ګمراه کولو لپاره به طریقه کوله ترتیب به جوړاو لیکن کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو نو د وخت د زیات حفاظت لپاره شیطانان د اسمان د کینارو نه هم وشړل شو د بر د پیزان هم راوځغلول شو او دغه طریقه باندې د ذکر کې دغه مضمون د جو حافظنا من كل شیطان الرجیم موږ حفاظت کړل د اسمان د هر شیطان رټلې شوی نه یعنی دروازې په د آدم علیه السلام په زمانه کې بندي شوی دي او بر پیزاده اسمان ته نږدې چې کوم پیزار هغه د تدویل لاري د نبی علیه السلام په زمانه کې بندي شوی دي دا تفسیری مضمون به ان شاء الله په سردجن کې راشي الا من استرق السمع مگر هغه چا به وتخته ولای باورېدل شوی خبره یو خبره به واورېدل شیطان بیا به منډه کړل اسمان کې نارو په خوا کې فاتبعوه شهاب مبين نو ورپسې بشو بده پسې شهاب یو شغله مبين ښکارا د ځکه کې یو سوال د چیرې فرشتو په اسمانونو کې مشورې کولې شیطان به دې طرف ته ناست لاندې طرف ته اسمان لاندې نه بناست خبرې به واورېدل نو دا ځکه سوال دا ولاړېږي چې د بر اسمان نه بلاندې आवाज څنګه راتو دا سوال د دې سوال معرفت قرآن دو جواب کړی دو جواب دا دی چې یو خدا د چکیدي شي اسمان په دغه طریقه باندې موجود چې هغه आवाजونه منکول نشي आवाजونه دی خواوړي لکه ته پرده لګول عام پرده او پرده نه چکرته دی خبره کې نه خپاسانه باندې اوري دغه خبره وکړي ناراضي د چکیدي شي اسمان د سيزونو نه جوړي چې आवाज را منکولو گنجائش پکې نه دا احتمال یقیني نه نو کې دې شي کې دسي یعنی دې کې نس نشته دی دویم احتمال دا دی چې فرشتو بره مشورې کولې لاندې براتلري هغه فرشتو ته اطلاع ورکول چې کومه اطلاع نه ملو شي نو د امام مسلم رحمه الله چې کوم روایت تر دې دوی خبرې تایید کړي چې فرشتي د کتر علی مشورې وکولې هغه فرشتانانو به دغه خو په هغه ځګونو کې به دغه خو کوم ځګونو کې دا اورېز په دې اورېز کې به ځان کله کړي خبره به وره د رامن دې کړي دغه ځګین نو د مسلم شریف روایت نه دا دویم قول تایید کیږي د صحیح خبره ده ځکه مسلم شریف هم په منصوصاتو کې دویم نمبر کتاب دی قرآن په دویم نمبر کتاب دی نو دغه ځکه معلومه شوله چې د فرشتو د مشورې لاندې روانې وي د اسمان لاندې او شیطانان په دغه ځکه کې اورېدل نو سوال په خپل باندې حل شو ختم شو الله تعالی فاتبعه شهاب مبين ورپسې شي په دې پسې شغل ښکار په دې پسې ورنا منډو مسعود نه تاسو کړه بار کې نه بار اسمان ته ګوري داسې مته ډېر پیری وي نه چې و شغل په منډو کې طرف ته بیا ختم شي د دې آیات سرسری مضمون نه دغه خو لفظي معنی شوله سرسری مضمون نه معلومیږي چې یاره د شغلې په هغه ټیم نه غني شروع شوی چې کله نبی عليه السلام پیغمبر شو نو د وخت د زیات حفاظت لپاره فرشتي بری لاړلې اسمان لاندې هم پیری ودرېدلې بر خاصم ندی د مخکې نه باندې د آدم عليه السلام د زمانه نه لیکن اسمان لاندې پیری ودرېدلې او دا شیطانانه پیری لمغو باندې وشتل ظاهري نظر نه د معلومیږي لیکن د سینه ده په دې ځکه کې د امام مسلم رحمه الله په حواله سره او نور احادیث انداز سے معلومیږي د نبی علیہ السلام یو روایت دی باره کې هم صریح روایت هم موجود دی چې نبی علیہ السلام صحابه کرام سره بار ناستو یو رڼا منډه وکړه نبی علیہ السلام د خلکو نه تاسو وکړي چې تاسو دې تسنم وایي خلکو ورته وایي چې زموږ خیال دار چې نستوره مات شو او په انقاذ کوكب سره دا جمله مشهور ده نبی علیہ السلام ته وایي زماده پیغمبر کېدو نه وړاندې چې زه اړو دنیا ته راغلی نو دا لمبي بوي خلکو او دا بوي ویل تاسو بس خل لر د لمبي صد پاره دي جست کار کوي
نو خلکو ورته ویل چې زموږ خیال داسې و چې کله دا لمبه منډه ووایي نو ګنې په دنیا کې یو غټه حادثه راځي یا یو غټ سړی وفات کېږي یا یو غټ سړی دنیا ته را پیدا کېږي دنیا ته راځي. نبی علیه السلام ورته ویل دا خبره نه ده، دا یو وهم دی، یو باطل خیال دی، بلکې دا ستوري چې کوم دي دا رڼاګانې چې کومې منډې وایي په الحال نو دا د شیطانانو د ویشتلو دپاره دا منډې وایي، شیطانان پرې ویشتلی کېږي. اوس سورة جن کې هم داسې مضمون دی چې دا د شیطانانو د ویشتلو دپاره دی. هلته به هم انشاءالله په دې باندې بیا زیات وضاحت هلته کې وو. لیکن دې خبرې ته راځو چې دغه لمبې د کوم ځای نه جوړېږي او د کوم ځای نه روانېږي، تاریخ د کوم ځای نه شروع دی او د دې آیات څه مطلب دی. دې کې د فلسفه قول دا دی، کوم چې فلسفه او ساینسدانان دي هغوی وایي چې دا لمبه چې کوم ځای داسې جوړېږي د ستوري سره به تعلق نشته. هغوی وایي د ځمکې نه چې کوم بخارات پورته کېږي د ګرمایش په وجه باندې کوم وریځې جوړېږي پورته دغه بخارات روان دي، په دې بخاراتو کې ګرمې مادې هم اوچتې شي. مثال په طور باندې پېټرول پکې اوچت شي، هوا کې اوچت شي. دغه چې کله بره لاړ شي دغه مادې چې کوم اور اخیستونکې مادې دي بره لاړې شي، هلته د نور د ګرمایش په وجه باندې ګرمي سیوا شي او یا نور وجوهاتو سره ګرمایش پې زیات شي، نو دغه اور اخیستونکې مادې چې د بخاراتو سره خطرې دي اور واخلي او لمبه ته جوړه شي. خو لیکن عامه مشهوره دا ده چې دا ستوری ماتېږي، اگر چې دې کې قرآن او حدیث نشته دی د خلکو خیال داسې دی چې ستوری ماتېږي. نو په دې کې د تفسیر باندې قرآن رایې دا ده چې د فلسفه او د ساینسدانانو دغه تحقیق او د قرآن د دې آیات منځ کې تضاد نشته. څنګه تضاد نشته دی؟ تضاد یې داسې نشته دی چې یا دغه بخارات به رخیږي یا د ستوري نه لمبه راوځي ګزارلی کېږي، لیکن دغه لمبه ګزارل یا دغه بخارات به راختل او په هغې کې اور اخیستونکې مادې اوچتېدل او اور اخیستل دا مخکینی زمانه کې هم و، د وړاندې نه روان دي، د شروع د وس نه نه شوي، نبي علیه السلام زمانې نه ده شوي، مخکې نه موجود و، لیکن د دې نه مخکې کار نه اخیسته کېدو، د دې نه مخکې څه کار قیدې نه و، هسې به داسې کېدله. او د نبي علیه السلام د راتګ نه بعد دغه لمبې د دې دپاره استعمال شولې چې شیطانان پرې ویشتلی شي، نو لحاظ به د اقوالو کې تضاد رانغی. حاصل دا شو چې دغه د لمبو تاریخ د مخکې نه روان دی، لیکن دا د لمبه د ستوري نه راوځي که دا بخارات پورته کېږي نو اقوال پکې دواړه شته دی، نس پکې نشته. ممکن د چې ستوري نه د لمبه راوځي او ممکن د چې بخارات پورته کېږي اور اخلي، دا دواړه احتمالات پکې شته. چونکې دا دغه قرآن او حدیثو کې صریح نس نشته، یا موږ د یوې خبرې نه تایید کوو نه مخالفت کوو. دویمه دا ده چې د تاریخ د مخکې نه روان دی، لیکن د مخکې نه د دې نه څه کار نه اخیسته کېدو، همداسې به ضایع کېدو. د نبي علیه السلام د راتلو نه بعد او دغه د شیطانانو د ویشتلو دپاره استعمالېږي. او په دې کې بیا د امام زهري رحمه الله هم یو قول شته چې امام زهري رحمه الله نه تپوس وشو دې باره کې چې آیا د دې لمبو را سلسله د مخکې نه روانه وه که د وس نه ده؟ نو امام زهري د احادیثو لوی امام دی، هغه ورته وایي چې د مخکې نه روانه ده. کوم دا قول تفسیر مظهري نقل کړی دی. نو بیا ورته دغه کس تپوس کوي چې د دې آیات نه خو معلومیږي، سورة جن نه معلومیږي چې د دې سلسله د نبي علیه السلام د وخت نه شروع شوې ده. هغه ورته ویل نه، د احادیثو نه معلومیږي چې د لمبو سلسله د مخکې نه روانه ده، لیکن کار ته اوس واخیستی شو، کار ته اوس اخیسته کېږي شیطانانو د ویشتلو دپاره استعمالېږي. د دې مثال داسې ووایي چې په زما کې مثال به د پېټرولو خزانې دي، لوی لوی تیلو، لیکن مخکینی زمانه کې ګاډي نه و، تیلو ته ضرورت نه و، دغې رایستلو ته ضرورت نه و. اوس ګاډي راووتل نو تیل راویستلی شو، د هغې نه کار اخیسته کېږي. دا معنی نه ده چې تیل اوس ایجاد شو، تیل مخکې نه هلته موجود و خو راویستلی شو، په کار باندې رالو. داسې لمبو سلسله مخکې نه روانه وه، د نبي علیه السلام د راتګ نه بعد د دې نه کار واخیستی شو او د شیطانانو د ویشتلو دپاره استعمال